بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک مو انشاءالله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. نن زمونږ وظیفه د قرآن مجید د 13مې سپارې د یو سورت وظیفه ده. تاسو د اخري سپارې د یو سورت وظیفه یعنی قل هو الله احد چې کوم سورت دی سورت الاخلاص د دې وظیفه ور سره د الله پاک د یو دوه نومونو وظیفه کوي ان شاء الله العزیز. د چا د پاره کوي نو هغه به ستا په محبت کې دا به لیونی بشي. که چېرته تاسو د مور او پلار لپاره کوئ، مور او پلار سره محبت کوئ او هغه تاسو نه خفه وي، نو دا وظیفه که تاسو وکړله نو مور او پلار به ستا دیوانه شي. بعضې وخت کې وروڼه د خلکو نه خفه نو که تاسو دا وظیفه وکړله انشاءالله العزیز دغه خبرونه چې تا سره خبرې نه کوي، په تا سلام نه اچوي، ستا طرف ته کتل دام د هغوی په ذهن کې یو لویه ګناه ښکاري. نو دغه خبرونه دا به انشاءالله العزیز ستا خواله دا به راځي او ستا در له به راځي، معافي به هم غواړي او دغه رنګې ستاسو دا ناراضګي دا په روغه باندې دا بدلېږي. دغه رنګې محترمو داسې خویندې چې هغوی ستاسو نه خفه دي، په خفګان باندې تللي دي یا په کور کې دي خو تاسو نه خفه دي او تاسو سره خبرې نه کوي، یا دغه رنګې ماماګان دي، تروریان دي، دغه رنګې ترونه دي، مطلب دا چې هر رشته چې ستا نه خفه نو د دې وظیفې په برکت باندې به دا راضي کېږي، هم تا سره به خبرې هم کوي او دغه رنګې کامله دوستي دا به سازېږي. دې سره سره که چېرته دا وظیفه ته د دې دپاره کول غواړې چې یاره یوه جینۍ ده او دا زه د هغې دپاره کوم چې زمونږ رشته دا په ښه طریقې باندې وشي، ستا کوم محبوب دی د هغې تابع کولو دپاره ته دا وظیفه کې، د هغې د مور پلار تابع کولو دپاره، د خویندو وروڼو تابع کولو دپاره ته وایې چې یاره زه دا وظیفه کوم، نو دوی به یو قسم له راضي شي انشاءالله العزیز. انشاءالله ته وظیفه وکړه، باقي کار دا محترمو د الله پاک دی چې هغوی څنګه راضي کوي او دغه رنګې په دغه کور کې ستا څنګه قسمت دا پیدا کېږي. یاد ساتئ محترمو، عمل ډېر زیات پاورفل دی، دومره طاقتور وظیفه ده، دومره چې انسان چې یو پیره وکړي ورته پته ولګي چې څومره تیزترینه وظیفه ده. نو راځئ د چا هم داسې قسم له څه مسله بل سړی تابع کول غواړي، دغه رنګې څومره چې هر څوک دا وظیفه کوي او بل څوک تابع کول غواړي، د ټولو د محترمو اجازت شته دی او په ښه کارونو کې دا وظیفه دا استعمال کوي. خو په خرابو کارونو کې هم استعمال کړله نو بیا به زه ذمهوار نه یم او کیدای شي که څه نقصان دررسي به تاسو ته د هغې ذمه دار دا به تاسو پخپله یې. د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد دا به یو شپېرې ووایئ، یو شپېرې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس سبق لار قلر باندې ښه طریقې سره خو ته به داسې وکړې چې ته به یو شپېرې تا سورة الاخلاص ویلې، ورسره د الله پاک دا دوه نومونه څنګه به وې د محبوب به تصور وکړي. که چېرته ستا تصور دا کمزوری او ته په کامل تصور کې نشي راړولی نو بیا د محبوب تصویر هم کافي دی چې د هغوی تصویر ځان ته مخامخ کېږي دا وظیفه کې او چې کله دا وظیفه پوره کړي بلې تصویر باندې ورچوف کړي انشاءالله العزیز کامل محبت دا میلاویږي. دغه رنګې محترمو تاسو یو شپېره سورة الاخلاص ویلې، بیا به د هغې نه بعد 300 او 14 شپېرې به دا دوه نومونه د الله پاک وي، یا ودودو، یا قادرو، یا ودودو، یا قادرو، یا ودودو، یا قادرو. دا کومه طریقه باندې ما ویلې نو په دغه طریقې به تاسو را وظیفه کوئ.
تادی به نه کوئ. بعضې وروڼه هغوی تادي کوي، بس لوی ملک به سر راغستی تادي کوي. چې کله هم ته تادي کوې نو تا دا مسله همها خرابېږي او وظیفه کار نه کوي، ځکه چې تاسو وویلې نو په هغې ته په خپله هم پوه نه شو چې تاسو ویلې. تادي به نه کوئ. دا وظیفه انشاءالله العزیز ورځ 2-3 هفته دا جاری وساتئ. انشاءالله العزیز هفته کې به ستاسو کار لازمي دا به کېږي. کمنټ کې سبحان الله لازماً دا ولیکئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.